نن مونږ د ساینس الرجی یعنی د پوزې د نزله زکام په حواله سره او خاص کر د هغه چا د پاره دا ویډیو ډیره زیاته اهمه ده مهمه ده څوک چې لګیا دي چې د کور نه بهر روزي نو ځان سره زاینوسین سپری خامخا ګرځي په جیب کې کچري پیسې وي او کنه وي خو زاینوسین سپری هغه د ځان نه بالکل نه اخوا کوي هغه دا غني کچري د زاینوسین را سره نه وي نو زه د زما ساوزي زما جون نیمګړی کیږي نو زاینوسین سپری هغه د ځان سره خامخا ګرځي دي کې مونږ د ساینس الرجی په حواله سره دا خبره کو هغه څوک چې هغه دا وایي په ما باندې لوګي بد لګيږي په ما باندې دوړه بد لګيږي په ما باندې پرفیوم بد لګيږي په ما باندې کیمیکل بوی بد لګيږي زه یو کارخانه ته نشم ورتللې زه یو گاډي کې نشم کېنستلې ولی چرچا ته خدا پته نه لګي چې بده باندې سپری بد لګيږي کنه لګيږي نن سبار سړي چې دنو په گاډي کې سپری کړی وي په باډي سپری کړی وي پرفیوم لګولې وي چا سره لاس نشي ملاولې چا سره غاړه نشي ملاولې س صابون نشي استعمالولې س فیس واش نشي استعمالولې نو داسې بیمارانو ته زما دا پیغام دی تاسو ټول عمر انټي الرجیک میډیسن استعمال کړل یا داسې بیماران چې هغه لګیا دي زاینوسین استعمالوي هغې ته مو دا پیغام دی هومیوپیتي یوازې زه نه بلکې په دغه خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتک ډاکټر وګورئ هغې ته وزټ وکړئ خپل کیس سره لږ ډسکس کوي خانداني معلومات ورکوي ولکې بعضې خلک داسې دي چې په هغې کې خانداني د الرجي مسلې ډېرې زیاتې را روانې دي هغې ته دومره الرجي وي چې سار راپاسې پرنجي ورباندې ولګېږي او چې 50-50 پرنجي نه وي کړي نو هغې ګزاره نه کېږي هغه نه ټیک کېږي زیاتر داسې بیماران شته چې هغه دا وایي زما دا پوز ورسره انتهایي خارښ کوي زیاتر داسې بیماران شته چې هغه دا وایي زما دا پوزه اینی ټایم رابهیږي یا هر وخت چې دی نو زه پوزه راکاږم چا سره ناسته نشم کولی ښکلي محفل ته نشم ورتللی د کور خلک خو به راسره ګزاره وکړي خو بهر چې دا بار بار پوزه راکاږم نو ځان راته انتهایي بد ښکاري نو داسې بیمارانو ته زما دا پیغام دی چې په حیدر مومند اسپتال پیښور ښار کې حیدر مومند اسپتال ثوابۍ کې حیدر مومند اسپتال مردان روډ 400 کې تاسو که چېرې د کوم ځای سره نږدې زموږ دغه سنټرز ته ورشئ د هغه ځای نه د الرجي علاج وکړئ 3 میاشتې علاج دی تاسو په کلونو لګیا یې الرجي سنټرونو علاج کوئ او ستاسو تر ننه پورې ګزارش چې بالکل فرق مو نه کیږي نو ټولو ته مو دغه پیغام دی چې د الرجي بهترین علاج که تاسو د ټول عمر د پاره ځان د الرجي نه خلاصول غواړئ ساینس الرجي وي ته ډسټ الرجي وي پولن الرجي وي ته پرفیوم الرجي وي ته د هغې نه ځان خلاصول غواړئ هومیوپیتي کې د دې ډېر بهترین میډیسن دی لکه ارسنک البم یو ډېر بهترین میډیسن دی ډسټ یو ډېر بهترین میډیسن دی پولن یو ډېر بهترین میډیسن دی سباډیله یو ډېر بهترین میډیسن دی جسټیشیا یو ډېر بهترین میډیسن دی بیمار ته کتل غواړي او د بیمار د کتلو نه بعد هغه لپاره د هغې د سنګل ریمیډي انتخاب کول ډېر زیات بهتر وي نو زه بار دا وایم ماله مه راځئ خپل علاقه کې هومیوپیتک ډاکټر وګورئ او لږ انتظار ورته وکړئ تاسو کې ډېر داسې خلک شته دی چې د کلونو بیماران خو دي خو چې موږ له کله راشي نو هغه دا وایي څنګه چللی بېګاله خو زما ګزاره ونه شوله نو که ته چېرې پرونی بیمار یې نو بېګاله به ټیک شي تاسو خو د کلونو بیماران یې لګیا یې د الرجي د وجې بالکل هغه ژوند هم تباه شوی یوازې الرجي نه بلا داسې بیمارۍ دي چې هغې راګیر کړي یې او د دې سره تلل شوي هغه بیماران چې هغې ته د خارښ الرجي ده یا ورباندې ټوخی بار را روان دی یا سابندي ده او دغه جاري دوایانو نه ځان خلاصول غواړئ موږ ته به ټایم راکوي یو ځای کې علاج نشته او یو ځای کې علاج شته دی خو لږ ټایم غواړي نو که چېرې ټایم مو راکړلو امید دا دی چې تاسو به سابندي هم ختمیږي د پوزې چې کوم الرجي دا به هم ختمیږي زاینوسین نه به هم خلاصېږئ او الله رب ذوالجلال ورته هغه شان ژوند درکوي څنګه چې ستاسو مخکې وه البته داسې بیماران هم شته دی چې هغې کې خانداني دا مسلې را روانې دي نو که چېرې تاسو کې خانداني دا بیمارۍ را روانې وي خپل ځان هم سیف کوي او خپل را روان نسل هم د ساینس الرجي نه وساتئ ولې چې د ساینس الرجي داسې ډېر بیماران شته چې هغې ته ورپسې نورې مسلې ډېرې زیاتې را روانې دي لکه ویښته سپینېدل شولو هغه د دې په وجه باندې کېږي نو ښه خبره دا ده چې تاسو د اوس نه د خپل علاج غم وکئ او په بهترین توګه باندې وکئ دا نه چې بس ځان سره به سپری ګرځوم ځان سره به انټي الرجي ګولۍ ګرځوم نو په دې باندې کار نه کېږي یا الرجي سنټرو ته به زه ورځم زه خو بار دا وایم تاسو الرجي سنټرو ته تللي مهرباني وکئ ډاکټران مه بدلوئ تاسو کوشش وکئ طریقه کار بدل کړئ تاسو یو ډاکټر له لاړ شئ IMBBS ویجي بل ډاکټر لاړ شي MBBS ویجي نو مهرباني دا وکړئ تاسو طریقه کار بدل کړئ زه نه وایم چې دا نه پوهېږي ستاسو په وجود باندې دغه دوایانې کار نه کوي په ډېرو باندې کار کوي الحمدلله خو چې په چا باندې کار نه دی کړی نو هغې ته په کار دا طریقه کار بدل کړي حیدر مومند اسپتال نه بلکې خپل علاقه کې هومیوپیتک ډاکټر وګورئ د هغې نه علاج وکړئ او که نه وي نو حیدر مومند اسپتال چې زموږ کوم برانچز دي دا وزټ کولی شي